یو باندې سیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ول دعوت ورک د ایمان ولکه مسلمان ش باندې سی وتوي وستاده پیغمبر دلیل سره حضور پاک وته فرمایل وی کدا اون دې غونچک ته اشاره کوم د زمکه تر کوش او بیا وته اشاره کوم خپل ځای له ورسی او به معنی هغه بالکل حضور پاک غونچک ته اشاره وکړه هغه څنګه وګدیدا غونچک ویخلا راغی بیا وته اشاره وکړه څنګه وړه کېدا غونچک خپل ځای له باندې سی کلمه شهادت او الله پاک مسلمان اوس براشو قرآن شریف لا چې قرآن شریف د حضور پاک غټه معجزه ولده نو پدې علماء غټ کتابونه لیکلي دي وجوه الاعجاز زه مختصر درته وایم چې کله حضور پاک باندې الله قرآن نازل کړي نو د مکې مشرکانو او د نورو کافرانو دی به وی دا ستا خپلې خبرې دي دا د خدای خبرې نه دي دا تا رضانه جوړې کړې نو الله پاک په قرآن شریف کې دوی ته اعلان وکړ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا زه ټول انسانان او پیریان یو ځای شي او د دې قرآن په شان قرآن جوړ کې ځه حالانکه هغه وخت ټول قرآن ګورې نو نازل سیسه نازله زه جوړ کې تکړه شي کله دې قرآن په شان قرآن هم جوړ کو بس ټیک تا دا به پیغمبر د ځانه جوړ کړي تاسو هم جوړ کړئ او کله د په شان هم جوړ نه کو نو معلومیږي دا چې دا د خبرې نه دي دا د الله خبرې دا معجزه ده او د معجزې مثال څوک نشي پیش کړل پړې شین کا او دا چیلنج چاته حضور پاک عربي تاسو ما هغه خلکو ته چیلنجو چې غیب ځان ته سوي هغه خلکو ته چیلنجو چې هغه کې امرؤ القیس کعب ابن زهیر لبید غوند خلق تیر شوی چې دا د بلاغت او فصاحت غرونه هغه به د بیت الله نظم به جوړ ک قصیده او د بیت الله په دروازه به ټکو بیت الله له خود ګټ نه خلق راځي وې داسې د څوک جوړ کی ابا چانه شو جوړول 7 معلقات د طالبانو ته پتا لیکن قرآن غویله چیلنج ورکه جوړ کې اسمان دیونه بیا وته نور آسان کړه فاتو بعشر سور مفتریات مثله مفتریات زه مثله للس سورتونو په شان جوړ تاسو ګورئ وانه هغه خواندې مونږ بیا وته وین كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين دا یو سوره کوټه غوندي سورت دا طالبان پیږي تنوین وی د تنکیر د سورتن تقلیل پټي سورت چې سوره کوثر ده هغه شان جوړ او هغه صفاتونه چې پکې وي هغه بلاغت فصاحت رموز او اسرار د عربیت او اقصه د قرآن شریف چې کم فواصل دي او کم د مخ کې رستو واقعات او پیشنګوئی داسې به جوړوي ګوره کافران څومره د اسلام په مقابله کې په میدان کې دي او کربونه ډالر لګي یهود او نصارا لیکن د قرآن شریف د یو صورت په شان صورت نشي جوړوي دا چیلنج که جوړم کا نو بیا بدار دی پیغمبر خپل خبري بیا بدار د خدای نه دی بیا رښتینو پیغمبر نه د دروغجن وي عیاذ بالله زه جوړ کې دا معجزه د قرآن شریف دا معجزه مثال څوک نشي پیش کول تر قیامت پورې او حضور پاک فرمای وی دا کم پیغمبر معجزه چې غټي نو امت په غټي وی زما معجزه د قرآن شریف په شکل کې غټه معجزه ده امید لرم چې زما امت به غټي کې خیر ان شاء الله او زما معجزه همیشه معجزه ده